स्टूडेंट उम्मीद دی تاسو ټول به روغ جوړ یې. زما نوم موسی قاسم دی. د ټول نه مخکې تاسو ټولو ته خپل چینل کې هرکلی وایو. نننۍ ویډیو کې به انشاءالله موږ د میننجز حوالې سره خبرې کوو. د هغې سره برین کې موجود کوم وینټریکلز دي د هغې حوالې سره به هم خبرې کوو. او زموږ چې کوم دریم ټاپک دی نننۍ ویډیو کې نو سیریبروسپاینل فلویډ دی. د هغې حوالې سره به هم انشاءالله ډیټیل سره خبرې کوو. څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ سینټرل نروس سیسټم په برین او سپاینل کارډ باندې مشتمل دی. چونکې دا دواړه ډیر زیات نازکه دي لہذا د دې د پروټیکشن هم ضرورت وي. نو دغه پروټیکشن زموږ په باډي کې یا د بون په ذریعه باندې پرووایډ شوی دی او د بون سره چې کوم دی د لیئرز په ذریعه باندې هم پرووایډ شوی دی. نو کوم بون چې زموږ د برین پروټیکشن کوي هغه رسکل بونز ویل کیږي او کوم بون چې زموږ د سپاینل کارډ پروټیکشن کوي یا کوم سټرکچر چې زموږ د سپاینل کارډ پروټیکشن کوي نو هغې ته ورټیبرل کالم ویل کیږي. څنګه چې بون برین او سپاینل کارډ ته پروټیکشن ورکوي نو دغه شانتي یو 3 لیئر سټرکچر بل هم موجود دی زموږ په نروس سیسټم کې چې هغه برین او سپاینل کارډ ته پروټیکشن ورکوي. نو دغه 3 لیئر سټرکچر ته میننجز ویل کیږي. بیا چې کوم میننجز زموږ سره برین ته پروټیکشن ورکوي نو هغې ته کرینیل میننجز ویل کیږي او کوم چې سپاینل کارډ ته پروټیکشن ورکوي نو هغې ته سپاینل میننجز ویل کیږي. میننجز اصل کې زموږ سره 3 لیئر اف کنیکټیو ټیشوز دي کوم چې زموږ برین او سپاینل کارډ کمپلیټلی سراوند کوي او پروټیکټ کوي. میننجز زموږ په نروس سیسټم کې موجود په کوم ځای کې وي نو زموږ په نروس سیسټم کې میننجز دوه ځایونو کې موجود دي. یو ځای کې د برین نه ګیر چاپیره دي او بل ځای کې د سپاینل کارډ نه. نو برین نه چې کوم ځای کې ګیر چاپیره دي نو دا د برین او سکل چې کوم دی د هغې ترمنځ یعنی د سکل بون او د برین ترمنځ موجود وي. او په سپاینل کارډ خبر چې کله مونږ کوو نو د سپاینل کارډ او د ورټیبرل کالم ترمنځ زموږ سره میننجز موجود وي. The cranium and the cranial meninges made of connective tissue surround and protect the brain. یعنی موږ چې کوم کرینیم د کوپړی ده او د هغې سره چې کوم کرینیل میننجز دي یعنی کوم 3 لیئرز چې کوم دي د برین نه ګیر چاپیره هغه زموږ سره څه کوي هم پروټیکشن پرووایډ کوي او هم چې کوم دی زموږ سره سراوند کوي برین. یعنی د برین پروټیکشن زموږ سره په دوو طریقو سره شوی دی. یو چې کوم دی د کرینیم په ذریعه باندې شوی دی یعنی د بون په ذریعه باندې شوی دی د سکل بون په ذریعه د هغې سره چې کوم دی نو په لیئرز په ذریعه باندې هم شوی دی چې هغه لیئرز ته میننجز ویلی کیږي. چونکې دغه لیئرز زموږ سره د برین نه چاپیره وي لہذا دې ته کرینیل میننجز هم ویلی کیږي. د کرینیل میننجز آر کنټینوس ود د سپاینل میننجز او د کرینیل میننجز چې کوم دی دا زموږ سره کنټینیویشن دی یعنی د برین نه بعد دا ښکته ځي او د سپاینل کارډ نه بیا سراوند کیږي لہذا دا چې کوم دی کنټینیو پام کې دي. They have the same basic structure and name. یعنی زموږ سره چې د کرینیل کوم میننجز دي هغه د سپاینل میننجز په شانتي دي یعنی د دواړو سټرکچر او فنکشن یا د دواړو چې کوم دی نو سټرکچر او نیم زموږ سره سیم دی. یعنی زموږ سره چې د برین نه کوم میننجز چاپیره شوي دي د هغې چې کوم نیم دی د سپاینل کارډ نه چې کوم میننجز چاپیره شوي دي د هغې هم دغه نیم دی یعنی د دواړو نیم زموږ سره سیم دی. د 3 میننجز آر بیا چې کوم 3 میننجز دي نو موږ سره کم دي ډیورامیټر دی راکینایډ میټر دی هغې سره پیامیټر دی. نو بیا که پرس که د دې د ارینجمنټ حوالې سره موږ خبره کوو نو د بهر سایډ نه یعنی د سکل سایډ نه چې کله موږ برین ته راځو کله چې موږ د کوپړۍ د سایډ نه برین ته دماغو سایډ ته راځو نو زموږ سره د ټول نه په اوټر باندې ډیورامیټر موجود وي. بیا د هغې نه دننه راکینایډ میټر موجود وي او د ټول نه دننه کوم چې برین ته نږدې وي نو هغه زموږ سره پیامیټر موجود وي. دا والا ارینجمنټ د ایم سی کیوز پوینټ اف ویو سره ډیر زیات اهمیت لري ځکه اکثر ایم سی کیوز راشي د ارینجمنټ حوالې سره. نو که فرض کا د اوټر سایډ نه انر سایډ ته ایم سی کیوز راغی نو ارینجمنټ زموږ سره پیله ډیورامیټر دی بیا زموږ سره راکینایډ میټر دی بیا پیامیټر دی. خو که فرض که ایم سی کیوز داسې راغی چې د انر سایډ نه موږ اوټر سایډ ته راځو نو زموږ سره چې کوم میننجز دي کوم 3 لیئرز دي د هغې ارینجمنټ څه دی نو بیا به زموږ سره په سټارټ کې پیامیټر به موږ وایو ورپسې به بیا راکینایډ میټر یادو د هغې نه بعد به بیا ډیورامیټر یادو. دا درې واړه کوم لیئرز دي د یادولو لپاره اسان نیمونیک دی ډیپ. نو ډي فار ډیورامیټر اے فار راکینایډ میټر اینډ پی فار پیامیټر. ډیورامیټر
of the outer dense connective tissue cover of the brain is called durameter. نو زمونږ د برین نه چې کوم 3 لیرز دی په هغې کې چې کوم د ټول نه اوټر ډینس سخت کوم لیر دی د کنیکټیو ټیشوز هغې ته ډیورامیټر ویلی کېږي. د کرینیل ډیورامیټر هیز 2 لیر. بیا موږ سره چې د برین نه کوم ډیورامیټر چاپېره شوی دی نو د هغې 2 لیرز دي، لیکن د سپاینل ډیورامیټر هیز 1 لیر. لیکن د سپاینل کارډ نه چې کوم ډیورامیټر چاپېره شوی دی د هغې 1 لیر وي. نو د دې د یادولو اسانه طریقه دا ده چې په کرینیل کې زموږ سره 2 ایګان دي نو 2، لیکن زموږ سره چې کوم سپاینل دی نو په هغې کې زموږ سره 1 ای دی نو لهذا 1. نو د کرینیل ډیورامیټر 2 لیره دی فردر او د سپاینل ډیورامیټر موږ سره 1 لیر دی. زموږ سره چې د ډیورامیټر کوم 2 لیر دی په هغې کې هغه لیر کوم چې د سکل سایډ ته دی یعنې د بون سایډ ته دی نو هغې ته پیریاسټیل ډیورامیټر ویلی کېږي، او کوم چې زموږ سره مینینجیس سایډ ته دی نو هغې ته مینینجیل ډیورامیټر ویلی کېږي. نو بیا موږ سره چې کوم پیریاسټیل ډیورامیټر دی نو هغه په نیچر کې داسې دی لکه د بون په شانتې دی، لهذا د دې وجې نه دا ټف هم دی، او چونکې د فایبرس کنیکټیو ټیشوز نه جوړ دی لهذا دا سخت هم دی. او کوم مینینجیل ډیورامیټر چې دی نو دې ته ایکچوال ډیورل لیر هم ویلی کېږي. یعنې موږ چې کله د ډیورامیټر خبره کوو نو ډیورامیټر زموږ سره اصل کې دا مینینجیل ډیورا والا لیر دی. سیکنډ کوم لیر چې دی د مینینجیز نو هغې ته اریکنایډ میټر ویلی کېږي. اریکنایډ میټرز ته اریکنایډ میټر ځکه ویلی کېږي چې اراکن مین سپایډر اینډ اوایډ مین سیمیلر، یعنې د دې چې کوم سټرکچر دی نو هغه د سپایډر د ویب په شانتې دی، یعنې موږ سره چې کوم سپایډر کوم جاله وي د هغې په شانتې دی، لهذا دې ته اریکنایډ میټر ویلی کېږي. او که فرض که موږ د دې د نیچر حوالې سره خبرې وکړو دا موږ سره د کالاجین او الاسټیک فایبر نه ساز دی، او موږ سره میډل کور سازي یعنې میډل لیر سازوي. سټارټ کې چې کوم زموږ سره بهر سایډ ته لیر وي نو هغه ډیورا لیر وي، د هغې نه چې بیا دننه یعنې میډل کوم لیر وي نو هغه زموږ سره اریکنایډ میټر وي. پیا میټر a thin transparent connective tissue layer forming the inner cover. او بیا چې زموږ سره کوم د ټول نه انر سایډ ته کوم کور دی د برین د پاسه او هغه په نیچر کې موږ سره سره تین دی او ټرانسپیرنټ دی، لیکن موږ سره دا چې کوم دی نو امپرمیبل دی، یعنې هیڅ څیز چې کوم دی برین ته نه پرېږدي. نو دې یو قسمه لیر ته کوم چې انر سایډ ته دی پیا میټر ورته ویلی کېږي. In certain places, the meningeal layer of the durameter folds inward to separate major parts of the brain. مونږ مخکې خبره وکړه چې زموږ سره د ډیورامیټر کوم چې زموږ سره کرینیل ډیورامیټر ده نو د هغې موږ سره 2 لیرز دي، یو اوټر دی یو انر دی. نو انر چې زموږ سره کوم لیر او کوم چې باقي مینینجیز طرف ته نو هغې ته مینینجیل لیر ویلی کېږي. نو دغه مینینجیل لیر زموږ سره په بعضې ځایونو کې دننه سایډ ته فولډ کېږي، او د برین چې زموږ سره کوم میجر پارټس دي کوم میجر کمپارټمنټ دي نو هغې څه کوي د یو بل نه سیپریټ کوي. کله چې مینینجیل ډیورامیټر دننه سایډ ته فولډ شي نو دا زموږ سره په 3 میجر ایریاز کې سیپریشن پیدا کوي. یو په هغې کې زموږ سره دی پالکس سیریبري. پالکس سیریبري زموږ سره د مینینجیل ډیورا هغه سټرکچر دی کله چې دا لانګیچوډینل فشر ته دننه ورننوځي نو په هغه ځای کې دا زموږ سره چې کوم 2 هیمسپیر دي د سیریبرم هغه دواړه د یو بل نه سیپریټ کوي. نو دې قسمه مینینجیل ډیورا چې کوم سټرکچر دی هغه ته پالکس سیریبري ویلی کېږي. دویم چې موږ سره کوم دی هغې ته ویلی کېږي پالکس سیریبیلي، یعنې دا زموږ سره یو سیریبلم چې کوم دی د سیریبلم یو هیمسپیر زموږ سره د بل هیمسپیر نه جدا کوي. زموږ سره چې کوم پالکس سیریبري وه نو هغه د سیریبرم یو هیمسپیر د بل نه جدا کوي، لیکن چې کوم پالکس سیریبیلي دی نو هغه زموږ سره د سیریبلم یو هیمسپیر د بل نه جدا کوي. سیریبیلي ټینټوریم سیریبیلي یاد ساتئ زموږ سره څه کوي، دا زموږ سره سیریبلم د سیریبرم نه سیپریټ کوي. موږ ته پته ده چې سیریبلم زموږ سره د سیریبرم چې کوم پوسټیریر پارټ دی هغې ته انپیریر موجود دی، لهذا دا زموږ سره سیریبلم چې کوم دی نو د سیریبرم کم لاست والا پورشن دی د هغې د انپیریر پارټ نه زموږ سره جدا کوي. انشاءالله دې سټرکچر نه به تاسو ته چې کوم ټول زموږ سره پالکس سیریبري ده یا زموږ سره پالکس سیریبیلي ده یا ټینټوریم سیریبیلي ده نو د هغې حوالې سره به تاسو ته انشاءالله کلیر شي. پالکس سیریبري زموږ سره هغه سټرکچر دی کله چې زموږ سره مینینجیل ډیورامیټر
لانګیټیوډنل پریشر ته دننه سایډ ته ننوځي، نو دا زموږ سره بیا څه کوي، زموږ سره یو هیمسفیر د سیریبرم د بل هیمسفیر نه څه کوي، سیپریټ کوي. نو چې کله زموږ سره د یو هیمسفیر سیپریشن د بل هیمسفیر نه د کوم سټرکچر په ذریعه باندې کیږي، نو هغه سټرکچر ته ویل کیږي پالکس سیریبري. او دا سټرکچر د څه دی، دا زموږ سره ډیورامیټر دی. خو کوم یو ډیورامیټر دی، زموږ سره مینینجیل ډیورامیټر دی. بیا دا مینینجیل ډیورامیټر چې کله فردر ښکته راشي، نو دا زموږ سره چې کوم د سیریبرم اکسیپیټل لوب دی، د دې نه زموږ سره سیریبلم څه کوي، سیپریټ کوي. داسې قسمه سټرکچر ته ټینټوریم سیریبیلي ویل کیږي. یعنی ټینټوریم سیریبیلي زموږ سره چې کوم سیریبرم دی، د هغې اکسیپیټل لوب سیپریټ کوي د څه نه، د سیریبلم نه. بیا موږ سره چې کوم دریم سټرکچر جوړیږي، هغې ته ویل کیږي پالکس سیریبیلي. نو پالکس سیریبیلي زموږ سره څه کوي، د سیریبلم چې کوم یو هیمسفیر دی، هغه د بل هیمسفیر نه سیپریټ کوي. او دا درې واړه سیپریشن یا دا درې واړه سټرکچر، یعنی پالکس سیریبیلي، پالکس سیریبیلي او ټینټوریم سیریبیلي، دا درې واړه سټرکچر زموږ سره کوم مینینجیل لیر دی د ډیورامیټر، نو د هغې نه جوړ دي. The two dural layers are fused together. دا کوم ټو ډیورل لیرز دي زموږ سره، مینینجیل لیر دی اینډ پیریاسټیل لیر دی، دا دواړه یو بل سره څه وي، اټیچ وي. بټ ان سم پلیسز دے آر سیپریټډ. لیکن په بعضې ځایونو کې دا د یو بل نه څه دي، سیپریټ شوي دي. او کوم ځای چې دا سیپریټ شوي دي، نو هغه سپیس ته ویل کېږي ډیورل ساینسز. ډیورل ساینسز اصل کې زموږ سره سپیسز دیټ کلیکټ وینس بلډ، یعنی هغه سپیسز دي، هغه ځایونه دي کوم ځای کې چې زموږ سره د برین نه کوم ډي اکسیجنیټډ بلډ وي، هغه راوړلی کېږي او جمع کېږي، او بیا د فردر پروسس لپاره چې کوم دی، نو هغه وینه زړه ته لیږلی کېږي. The two major dural sinuses are the superior sagittal sinus and the transverse sinus. بیا موږ سره چې کوم two major dural sinuses دي، یعنی two major spaces دي، هغې کې یو superior sagittal sinus دی او بل زموږ سره transverse sinus دی. Superior sagittal sinus found just under the cranium. Superior sagittal sinus چې کوم دی، دا زموږ سره کوم ځای کې موجود دی، بالکل زموږ سره چې کوم کرینیم دی د هغې نه لاندې موجود وي، along the mid sagittal line. یعنی بالکل د هغه لاین په سیدایي کې وي کوم چې زموږ سره باډي په دوو equal part کې ډیوایډ کوي. And the transverse sinus which runs horizontally from the rear of the head. او موږ سره چې کوم transverse sinuses دی، نو دا زموږ سره د هیډ په بیک سایډ باندې horizontally یعنی په 180 ډیګري باندې موجود وي towards each ear. یعنی د یو غوږ د سایډ نه چې کوم موږ واخلو، نو بل غوږ سایډ ته په 180 انګل باندې دا زموږ سره د سر په بیک سایډ باندې موجود وي. These sinuses meet like an inverted T at the back of the brain. او دا دواړه کوم ساینس چې دي، دا چې کله یو بل سره میلاویږي، نو دا زموږ سره څنګه سټرکچر سازوي، انورټډ ټي یعنی الټه ټي، دا د هغې سټرکچر سازوي. او په کوم ځای باندې موجود وي، زموږ سره چې برین کوم بیک سایډ ته یعنی په بیک سایډ باندې موجود وي او څه ته امټي کېږي، انټرنل جګولر وین آف د نیک. یاد ساتئ زموږ سره چې کوم سوپیریور سیجیټل ساینس دی، د هغه سره کوم ټرانسفورس ساینس دی، کله چې دا بلډ واخلي، نو هغه بلډ بیا فردر کوم یو وین ته ورکوي، انټرنل جګولر وین. ام سی کیوز لپاره ډېر زیات ضروري دی، ځکه چې ام سی کیوز کې دا راتلی شي. دا موږ سره بیا د مختلف موږ سره چې کوم ساینسز دي، د هغې سټرکچر دی کې ښودلی شوي دي. دا زموږ سره سوپیریور سیجیټل ساینس دی، کوم چې زموږ سره بالکل د کرینیم نه لاندې موجود وي، او بل موږ سره په بیک سایډ باندې چې کوم دی، د یو غوږ نه بل غوږ سایډ ته بالکل په 180 انګل باندې کوم ساینس موږ سره موجود دی، نو هغې ته ټرانسورس یا سیګمایډ ساینس هم ویلی کېږي. او بیا چې کله دا دواړه ساینسز د یو بل سره میلاویږي، نو په دغه دوران کې دا انورټډ ټي لایک سټرکچر اختیاروي، او د هغې نه بعد بیا د زموږ سره انټرنل جګولر وین ته چې کوم دی، نو کم بلډ راغلی وي، هغه انټرنل جګولر وین ته ورکوي. د انټرنل جګولر وین په ذریعه باندې چې کوم بلډ ده، هغه بیا مزید فردر د پروسس لپاره زړه ته ځي.
The arachnoid and pyometer are similar to those of the spinal cord. نو زموږ سره چې کوم cranial arachnoid دی یا pyometer دی هغه هم بالکل د spinal arachnoid and pyometer په شانتي دی. مسله صرف چې کوم دی ډیفرنس هغه زموږ سره په ډیورامتر کې او ډیفرنس دا و چې زموږ سره کوم cranial ډیورامتر و نو هغه په 2 لیر باندې مشتمل او spinal کوم ډیورامتر چې و نو هغه په 1 لیر باندې مشتمل. A subarachnoid space separate the arachnoid from the pyometer. بیا موږ سره د arachnoid نه لاندې یو سپیس موجود وي چې هغه زموږ سره arachnoid د pyometer نه څه کوي سیپریټ کوي. and in some places a subdural space separate dura from the arachnoid. لیکن بعضی پلیسز کې زموږ سره چې کوم دی نو subdural space څه کوي زموږ سره ډیورا د arachnoid نه سیپریټ کوي. نیکسټ موږ سره ډایګرام راځي ان شاء الله هغې نه به تاسو ته ډېر په اسانه سره دا زده شي. که موږ دې سټرکچر ته لږ غور سره وکړو نو زموږ سره ټول نه د اوټر چې کوم لیر شو دا ډیورامتر شو. بیا موږ سره چې په دویم نمبر باندې کم شو نو دا arachnoid میټر شو او د ټول نه ښکته چې کوم دی نو دا زموږ سره pyometer شو. نو د ډیورامتر نه لاندې چې کوم سپیس دی دا یلو کلر والا کوم چې د arachnoid نمبر دی نو دې ته ویل کېږي سب ډیورل سپیس یعنی د ډیورا نه لاندې. بیا زموږ سره arachnoid دی د arachnoid نه لاندې چې دا کوم سپیس موجود دی دا والا سپیس کوم چې د pyometer د پاسه دی نو دې ته ویل کېږي سب arachnoid سپیس یعنی د arachnoid نه لاندې چې کوم سپیس دی هغه. دی والا ډایګرام کې زموږ سره چې کوم لیرز دي او سپیسز دي هغه باقاعده د نیم سره موجود دي. نو دا زموږ سره پیلنی چې کوم لیر دی دا ډیورل لیر دی کوم چې فردر په دوو لیر باندې مشتمل دی. نو کوم لیر چې زموږ سره مینینجیس ته نږدې دی نو دې ته ویل کېږي مینینجیل ډیورا او کوم چې زموږ سره سکل سایډ ته نږدې دی نو هغې ته ویل کېږي پیریاسټیل ډیورا. بیا د دې دواړو ترمنځ چې کوم سپیس دی نو هغه سپیس ته ویل کېږي ډیورل ساینسز. بیا موږ سره دوه ساینسز دي یو ته سوپیریور سیجیټل ساینس ویل کېږي او بل موږ سره ټرانسورس دی. د ډیورامتر او د arachnoid ترمنځ چې کوم سپیس دی هغه ته سب ډیورل سپیس ویل کېږي کوم چې د دې دواړو لاینز ترمنځ دلته دی. بیا موږ سره دا arachnoid میټر دی نو د arachnoid میټر نه لاندې چې کوم سپیس دی هغه سپیس زموږ سره سب arachnoid سپیس دی. د سب arachnoid سپیس نه چې لاندې موږ سره کوم لیر موجود دی نو هغې ته pyometer ویل کېږي او د pyometer نه بعد بیا موږ سره برین وي. اچھا جی یو بله خبره د MCQs پوینټ آف ویو سره ځان سره یاد ساتئ چې موږ سره کم سبډیورل سپیس دی نو په دې کې زموږ سره سیرس فلویډ موجود وي لیکن موږ سره چې کم سب arachnoid سپیس دی نو په دې کې زموږ سره CSF موجود وي. د مینینجیز فنکشن څه دی یعنی زموږ په نروس سیستم کې چې کوم مینینجیز موجود دي یا په سنټرل نروس سیستم کې کوم پروټیکشن موجود دی کوم لیرز موجود دي د هغې کار څه دی. د ټول نه مخکې خبره خو دا ده چې چونکې موږ سره برین او سپاینل کارډ ډېر نازک ارګنز دي نو هغې ته د پروټیکشن ضرورت دی لهذا دا پروټیکشن پرووایډ کوي. دویمه خبره دا ده چې زموږ سره کوم مینینجیز دي یا مینینجیل لیر دی په هغې کې کوم زموږ سره pyometer دی نو هغه څه کوي د CSF پروډکشن کوي یعنی کوم سیربرو سپاینل فلویډ دی کوم چې د شاک ابزاربر په طور باندې کار کوي او الټرنیټ کې څه کوي یعنی برین ته پروټیکشن پرووایډ کوي نو د هغې پروډکشن چې کوم دی هغه هم څوک کوي مینینجیز کوي. د هغې سره سره دا موږ سره کوم بلډ برین بیریرز نو د هغې په فارمیشن کې هم مدد ورکوي.